تاج محل دی صحیح ده ښه بنګله ټایپ کې جوړ دی وګورئ بنګله ټایپ کې جوړ دی او چې پکې په ګرځېدو باندې شروع شي دننه چې کومه آبادي ده نو کېدای شي په کمرو کې دونه غلط راغلط شي چې ورک شي پکې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر خان مرګرو یو ډېر زبردست او خسته موکره سره د هر سفر راغلی ده. د یو ښکلی غټ کور دی 18 مرلي کور دی 18 مرلي په دې کې ټوټل 10 کمرې دي. ډېره خسته ښکلې او مضبوط آبادي ده. لوکیشن دی د دې په پېښور کې بورډ تاج آباد حیات آباد سره نږدې بورډ تاج آباد کې چې کوم دی دغه ځای دی د رینګ روډ طرف نه ورته لارې هم راغلي دي خو دې خوا د یونیورسټي روډ طرف نه چې کوم دی ښه خسته ښکلې لار ده. دقه یو ځای دی وګورئ ډېره زبردسته موقع د خرڅ لپاره او انشاءالله د وارې په ریټ ورته میلاویږي. دا 18 مرلي دی په دې کې ټوټل 10 کمرې دي په دې کې تاخانه بیسمنټ هم شته جل جلاله. ښه ملګرو دغه یو کور دی ښه خسته مزیدار به کې په اسانه باندې تقریبا شپږ اووه کاړي چې کوم دی پارک کېدی شي خسته صحن تاسو ښکاري او بالکل موږ ورته دا ویلی شو چې یاره تاج محل دی صحیح ده ښه بنګله ټایپ کې جوړ دی وګورئ بنګله ټایپ کې جوړ دی او چې پکې په ګرځېدو باندې شروع شي دننه چې کومه آبادي ده نو کېدای شي په کمرو کې دونه غلط راغلط شي چې ورک شي پکې. نو ډېره زبردست آبادي ده بره پې ټینکی شته دی ټوټل پکې 10 کمرې دي بیسمنټ هم دی پکې او غټې غټې کمرې دي پکې وګورئ ها ښه مزېدار بنګله ټایپ کې جوړ دی او آبادي هم ښه مضبوط آبادي شوې ده. لوکیشن درته یو ځل بیا هم دا په پېښور کې بورډ تاج آباد دی په بورډ تاج آباد کې دی او چې څوک هم د هغه څو خواهش کوي د دې کور ډیمانډ 4 کروڑ روپۍ دی 4 کروڑ روپۍ په موقع په دې کې هم خبره کېږي انشاءالله ښه د وارې په ریټ به درته میلاویږي. چې کوم ملګري هم خواهش کوي بیا بایو کې در سره زما نمبر شته دی بایو کې زما نمبر واخلي 0346 90 94 299 دغه د دې کور بیسمنټ دی وګورئ تاخانه ده صحیح ده تاخانې نه چې کوم دی خواته بېله لاره هم وتې ده لاندې په هغې کې هم کمرې شته دی خو ښکلی ځای دی زبردست ځای دی صرف د رنګ روغن د سرخۍ پوډر کمی دی پکې سرخي او پوډر چې کوم دی دغه بله کول غواړي باقي چې کوم دی ډېره خسته د وارې سودا ده. د مزید داسې ویډیوګانو کتو دپاره زما دا چینل چې کوم دی در سره فالو کوي په یوټیوب کې چې کوم دی هم زما چینل شته دی هغه هم چې کوم دی سبسکرایب کوي. والسلام.